الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمام المسلمين ولعامتهم فليس مني فليس منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني. محترمو، نن دو حدیثونه ما ستاسو مخکې ذکر کړل، او دې دوو احادیثو کې زما په دې مسله باندې بحث کول مقصود دی چې د مسلمان ذمہ داری صرف د خپل ځان د حده پورې نه دي. خپل خواوشا اصلاح کول او د خپل وس د حده پورې چې د چا څومره پورې وس رسیږي، د خپل ماحول او د خپل معاشرې او د دې دنیا اصلاح کول، دا د مسلمانانو ذمہ داری ده. او د مسلمانانو د پکار ده چې یو اجتماعیتی دی له کلمه توحید ورکړې شوې ده. دا کلمه توحید چې په نورو الفاظو کې وي، نو گویا کې وحدت الکلمه ولا ورکړې شوې ده. وحدت الکلمه چې د دې خبره به یوي، د دې فکر به یوي، د دې سوچ به یوي، او د دشمن د کامیابی او د دشمن د سازشونو یو پهلو دا دی چې هغه د مسلمانانو په منځ کې یو داسې خبرې ورواچي چې د هغوی خبره یوه نه وي، د هغوی فکر د یو نه وي. هله به دا مسلمانان باندې به دا کافر او دا بېدینه خلک به پې هله غالبه کېږي. بیا که د مسلمانانو خبره یوی او د مسلمانانو فکر یوي، نو بیا دشمن په دې باندې غلبه نشي موندلی. دې کې به اختلاف پیدا کوي، دې کې به انتشار پیدا کوي، دې کې به فکری بعد او لرېوالی په پیدا کوي، دې کې به ډله بازۍ پیدا کوي، دې کې به د یو بل نه بدګمانۍ پیدا کوي. نو هله به بیا دشمن کامیابېږي. خو دا خو د دشمن کار دی، دشمن نه خو ته ګیله نشې کولی، ځکه دشمن خو دشمني، هغه نه خو ته ګیله نشې کولی. لہذا خپلو کمزورو طرف ته به توجه پکار. د دې دا مطلب نه دی چې دشمن ته به دشمن نه وایو. زمونږ د خلکو عجیبه غوندې تصورات دي، او یاره دشمن ته دشمن مه وایه، دی ستا دشمن دی، ته په خپله د خپل ځان دشمن یې. نه، هغه هم دشمن دی. چې الله تعالی راته وایي چې لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء، زما دشمن او خپل دشمن ته به دوست نه وایي. دې معنا دا ده چې د مسلمانانو دشمنان شته که نه، چې د خدای دشمن دی خو د مسلمان هم دشمن دی. دا خو نشي کېدی که نه چې خدای پاک ورته دشمن وایي او ته ورته یاره ما ورسره دوستي ده. د خلکو دا تصور هم غلط دی چې د کافر سره د ما دشمني شته، د ما د کفر سره دشمني ده. دا کفر د کافر نه بغیر په کوم ځای کې دی چېرته؟ دا په دې هوا کې دی، په دې ځمکه کې دی. ځمکه کې خو کفر نشته، په دې فضا کې، په دې کائنات کې خو کفر نشته. دا خو د انسان په دې دماغو کې دی. وایي یاره جي زما د کفر سره دشمني ده، زما د کافر سره دشمني، کافر سره مې نفرت نشته. نو دا مبغوث ورته الله تعالی ویلي چې دا غضب الله علیهم لعنهم واعد لهم جهنم. دا جهنم ته به کفر ځي که کافر به ځي؟ دنه دا تپوس پکار دی چې الله تعالی چې به د دوزخ ته بوځي، نو د دوزخ ته به کفر ورچوي که کافر به ورته ورچوي؟ دا چې د خدای پاک په ورته په غضب دی،
نو دا د کافر د چې تباه کړي دي دا کوم قومونه چې الله تعالی د کفر په وجه تباه کړو نو دا کافران تباه کړه که کفر تباه کړو کفر خو هم موجود دی دا عادیان او سمودیان او دا د خدای دشمنان چې وو وفرعون وقارون وهامان دا فرعون او قارون او دا د لوط علیه السلام قوم دا د شعیب علیه السلام قوم دا د صالح علیه السلام قوم دا قوم د خدای دشمنو دا د خدای دشمنانو دا الله تعالی تباه کړو دې دپاره جهنم تیار کړو جهنم ته به دا خلک ورچوي نو د ځینو خلکو دا یو عجیبه غوندې تصور دی کله وایي زما د کفر نه ګیله نشته زما د کافر نه ګیله مسلمان نه ګیله ده دا خبره ټیک ده د مسلمان نه د ګیله ده خو دا مه وایه چې کافر مې دشمن نه دی الله تعالی ورته دشمن وایي سازشونه کوي ستا خلاف چې ته د دشمن نه یې نو بیا به د هغه په سازشونو کې راځې بیا به د هغه د سازش شکار کېږي خو د دې باوجود به خپلې ذمه دارۍ هغې طرف ته به توجه کوې خپلې ذمه دارۍ خپلې غلطۍ ته محسوس کړه چې دا او دا زما غلطۍ دي خپلې کمزورۍ محسوس کړه دا ووایه چې او ما دا خپله ذمه داري نه ده پوره کړې بیا به د هغې نه بعد کېدی شي چې بیا تجزیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یو ډېره لویه پهلو دام ده چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم جنګونه کړي دي په هغه جنګونو کې بظاهر کله کله خفګان هم راغلی دی کله کله پکې مشکلات هم راغلي دي زه ورته شکست لفظ نه وایم لکه احد په باره کې بعضې خلکو د شکست لفظ استعمال کړی دی خو زه دې ته شکست نه وایم سجل شوی دی په احد کې نور سجل شو سوا د دې نه چې پکې شهیدان شو نو شهیدان خو مړي خو په جنګ کې کېږي پښتو کې خلک متل دی په جنګ کې مړي کېږي نو په جنګ کې خو خلک مري او که ته دا وایې چې دا ته شکست دی نو دا خو شکست نه دی مړي خو شکست نه دی ته به بیا وایې په بدر کې مسلمانانو بیا فتح نه ده کړې دشمن له شکست نه دی ورکړی مې نه په بدر کې مسلمانانو فتح کړې ده او مسلمانانو کفر له شکست ورکړی ځکه چې ته دې صورتحال ته ګوره چې په بدر کې د مسلمانانو کم حالت او په احد کې بیا د کافرانو کم حالت دواړو سره چې ته تجزیه وکړې نو ته په دې پوهېږې چې په اتو تورو باندې په اتو اسونو باندې او په یو څو تورو دوه تورې او یا د تورو نه زیاتې شپږ تورې چا ویلي شپږ تورې په شپږو تورو باندې ته ماله څنګه جنګ کوې دا د الله تعالی مدد نه و او د الله تعالی غیبي مدد نه و دا څنګه وشو بیا کافرانو دا ویلي وو هغوی دا ویلي وو چې دا د جنګ به معیاري دې باندې به موږ د اسلام جرړې ورکوو هغې خپل ټول زور هغه میدان ته راچولی وو کني قافله خو تلې وه قافله خو بد شوې وه دا د هغوی تجزیه وه چې هغې ویل چې دا یا نن به یا مونږ ګټو یا به شرک ګټو یا به محمد صلی الله علیه وسلم ګټو بیا هغې دعاګانې کړې بیت الله دا پردې نیولې وې چې خدای پاکه چې په دې دوو ډلو کې چې تا کمې له سور کړو نو دا به پته ولګي چې دا ستا خوښه نه ده چې ستا کومه خوښه یې هغې له فتح ورکړه او چې ستا کومه خوښه نه یې هغې له شکست ورکړه نو دا خو ستا د وینا مطابق دا فتح وه دې وجې نه قرآن دې ته فتح عظیم ویلی دی فرقان وته یوم الفرقان وته ویلی دی یوم الفرقان یوم التقى الجمعان یوم دا د فیصلې ورځ وه نو بهرحال چې کله زما مطلب په دې خبره کې و چې کله مسلمانانو ته مشکل رسېدلی دی او که کله مسلمانانو ته ډېره لویه خوشحالي رسېدلې ده په هغه وخت چې قرآن کومه تبصره کوي په هغه تبصره کې قرآن خپلې غلطۍ د خلکو غلطۍ ذکر کوي دا نه وایي چې دشمن دومره لوی سازش و دشمن دومره لوی کامیابي و او د دشمن دومره لوی قوت و ځکه تاسو وبیلله یا ځکه تاسو ته تکلیف ورسېده یا ځکه تاسو وګټله هغوی د الله تعالی مدد او ستاسو هغه اخلاقي قوت هغې کې یا څه کمی راغلی او یا په هغې کې دا و چې په هغې کې اضافه شوي تاسو د صورت آل عمران ګورئ که صورت انفال ګورئ نو په هغې کې به اسلام چې د قرآن چې د دې باندې کومه تبصره کوي نو هغه تبصره به اخلاقي تبصره وي دا به داسې تبصره نه لکه د دنیا د نور خلک چې کومې تبصرې کوي او دا د اسلام د حقانیت او د نبي علیه الصلاة والسلام د صداقت او د رښتینوالۍ ډېر غټ دلیل دی دا معمولي دلیل نه دی ډېرو خلکو په دې وجه باندې ایمان راوړی دی چې هغه چې ګوري چې هلکه د احد په دې جنګ باندې چې قرآن کومه تبصره کړې ده د دې بدر په دې جنګ باندې چې قرآن کومه تبصره کړې ده په غزوه خندق باندې چې کومه تبصره کړې ده دې نه دا معلومیږي چې دا د انسان کلام نه دی دا د الله تعالی کلام دې نه مې دا مطلب و چې مسلمانانو له په خپلو غلطو او په خپلو کمزورو باندې غور پکار دی په خپلو کمزورو باندې ولا سوچ پکار دی او هغه کمزورۍ او هغه غلطۍ دا دي چې انسان د الله تعالی د هدایاتو نه اخوا دېخوا اوري د انسان د الله تعالی د هدایاتو نه اخوا دېخوا اوري
ذمہ داری خپله نه ادا کوي، خپله ذمہ داری ادا کول پکار دي. نو دې احادیثو کې دا کوم 2 احادیث تا ما وویې دې کې موږ ته الله تعالی د اجتماعیت د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر احادیثو کې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجتماعیت خبره کوي. اجتماعیت څومره اهم دی، اجتماعیت څه ته وایي. اوس د اولني حدیث کې تاسو سوچ وکړئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ روایت. تمیم داری څوک دی؟ تمیم دا بنیادی طور د فلسطین اوسیدونکی دی. په 9م کال باندې راغلی دی، مسلمان شوی دی. په 9م کال چې په 9م کال دی مسلمان شو، دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو خبره کوي. چې کله دی کلمه وایي په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو خبره کوي، وایي ان الله تعالی مظهرک علی الارض کلها. وایي زما دا عقیده ده چې الله تعالی به تا په ټوله ځمکه غالب کوي، په ټوله دنیا به غالب کوي. دا مظهرک اظهر یظهر، د دې اظهار نه مطلب څه دی؟ د اظهار نه مطلب غلبه ده. دا قرآن کې چې الله تعالی موږ ته فرمایي که نه چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله تعالی خپل پیغمبر د دې دپاره لېږلی دی او دین د دې دپاره را لېږلی دی، ليظهره على الدين كله، چې دا الله تعالی به ولګي د دې پیغمبر په ذریعه، او دا پیغمبر به د خپل جدوجهد په ذریعه دا اسلام په دې ټولو دینونو باندې غالب کی. غلبه نو د اظهار معنا د غلبه کول. نو حضرت تمیم داری وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې ان الله تعالی مظهرک علی الارض کلها، زما په دې عقیده ده چې الله تعالی به تا په ټوله دنیا غالب کوي. نو فهب لی قریتی من بیت اللحم. وی بیت اللحم په دې فلسطین کې علاقه ده چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام پیدا دی. وی دې علاقه کې زمونږ ځمکه وه، وایي دا ځمکه ماله واپس راکړه، ماله دا لیکل راکړه چې تاسو کله په ټوله دنیا غالب شئ نو دا ځمکه به ماله راکړئ، دا زمونږ ځمکه چا قبضه کړې ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام و صحابي ته وایي چې لیکل ولا ورکړه، چې کله زمونږ اقتدار راشي، زمونږ قوت او غلبه راشي او فلسطین مونږ والو نو دله به دا ځمکه ورکړو. هسې تاسو دلته لږ سوچ وکړئ، که زمونږ په دې وطن کې اوس یو سړی راشي او دلته مونږ ته ووایي چې زه کلمه وایم، او بیا چې کلمه وایي په هغه وخت کې وایي چې یاره دې زما نه خو چا ځمکه نیولې ده او په دا ځمکه به تاسو د مسلمانانو بیا مال راکوئ، نو خلک به ورته څه وایي؟ پرېږده مړه ځمکې دپاره یې کلمه وویله. لکه مونږ د ایمان خبره کوو، د اسلام خبره کوو، د آخرت خبره کوو، تا لا کلمه ویلې نه ده او لا 2 رکعته مونږ دې کړی نه دی، دا مطلب خو دا دی صفا خبره نه ده، ته خو د ځمکې دپاره راغلی. دا هغه نکته ده چې دې نکته باندې زمونږ د زمانې مسلمانان نه پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دا ونه وی چې اول خو د ایمان تفصیلات زده کا، اول فرایض زده کا، د ایمان زده کا، د ایمان باندې به ډېر لوی وخت تېرېږي، دا به لې سولول غواړي، دا به ډېر تېره کول غواړي، دې باندې به 100 کاله، دا به ډېر لوی کار دی. د هغې نه پس به بیا او دا دنیا دا ته دنیا ته څه شي د دنیا دونه ته مینې چې ته د اولنۍ ځل نه بیا ایله د کلمه دې وویله او د اول ځل نه به د خپلې ځمکې غم راغستی. دې سره یو بل حدیث هم ووایه، د بخاري حدیث دی. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ بخپل جماعت کې، جماعت یا محله وه د بنو سلمه یو محله وه، د هغې کې د جماعت تذکره هم په بعضې روایاتو کې راغلی ده. ممکنه داسې سفر غوندې جوړ کړی، عارضي غوندې جماعت جوړ کړی، په هغه جماعت کې به خلکو لمونځ کوو. او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ډېر فقیه انسان، ډېر علم والا، نو هغه له خو به قرآن خوند ورکوه. عربو چې نوي مسلمانان شوي وو هغې له خو قرآن ډېره مده خو ما تعالی خوند نه راکوي، هغې له خو به ډېره مزه ورکوله، اوږده صورتونه به وي. نو دا حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ مخکې شو جمع کوي، او په جمع کې سورة بقره یا سورة آل عمران شروع کړو. شروع یې کړو نو بد دا خیال راغی، د خلکو دا خیال راغی چې بد دا خو به پکې اوس وایي نو چې څونه یې پکې وایي نو. په دې کې به مقتدیانو کې یو سړی دی، هغه ولګېد سلام یې وګرځو، د جمع نه سلام وګرځو، او د سلام یې وګرځو ځان له هغلته لمونځ وکړو او لاړو هلته د اوبخور نمبر یې باغ له اوبه ورکول، باغ یې اوبه کوو. ظاهره خبره ده د اوبخور خو نمبر نو چې باغ له اوبه ورکولې نو باغ له اوبه ورکړې او بیا لاړو ده شو. سهار سیده راغی او د ټولو نه اولنی کار یې دا وکړ چې نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو، او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته بېګانۍ قصه ټوله وکړه. د خدای پیغمبره منزل عالم معاذ بن جبل چې په مانځه کې مخکې شو، اوږد صورت یې پکې سورة بقره پکې شروع کړه. زه پوه شوم چې دی دا ختموي نو زما نه به زه ستړی یم، ټوله ورځ مې مزدوري م کړې ده، باغواني مې کړې ده، کاشکاري مې کړې، زمیندار سړی یم. اول ته مې د اوبو نمبر هم روان دی،
نو د باغ د اوبو نمبر خو مانه چې لاړ شي بس بیا به هفته پس راځي که لس ورځې پس به راځي که میاشت پس به راځي څومره وخت پس به زما نمبر راځي. نو زه سلام مې وګرځاو او لاړم ځان له مې مونځ وکړو بیا لاړم خپل باغ مې وکړو. اوس حضرت معاذ بن جبل او یا د هغه د محلې خلکو هم دا ونه ویل چې دا پلانکی سړی خو منافق شوی دی. ته وګوره ته یې مونځ یې پرېښود او رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته مې ونه وی چې ښه ته د معاذ بن جبل په باره کې شکایت کوې او ځان ته نه ګورې چې ستا په خدای باندې عقیده نشته، ستا په باغ عقیده ده. د رزق به تاله باغ درکړي که خدای به یې درکوي. تا د اوسه پورې د ایمان په دې خبره نه پوه شوی چې دا رزق خدای ورکوي دا باغ نه ورکوي. تا به دلته ټوله شپه ولاړ وې او تهجد به دې کولی او نفل به دې کولی او چې څونه رکعتونه څونه تلاوت یې پکې ویلی تا به اورېدلی وې. روزي خو خدای پاک ورکوي. ستا په دې عقیده ده چې روزي باغ ورکوي نو ته مونځ پرېښودی او باغ له لاړې. دا خبره ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه کړه بلکې سیدې سړی ولېږو حضرت معاذ بن جبل یې راوغوښتل او چې حضرت معاذ بن جبل یې راوغوښتل نو هغه نه تپوس هم نه کوي چې بېګا څه چل شوی و. هغه ته نور څه نه وایي چې دا بېګا داسې خبره شوې وه ځکه چې نبي رسول ته پته وه چې خبره همداسې وه، دا سړی دروغ نه وایي. نو هغه ته چې کومه خبره کوي د اولنی ځل نه ورته خبره کوي وایي افتان انت یا معاذ. معاذ ته فتنهګر یې، ته خلک د جومات نه تنبې، ته د جمع نه خلک تورې کې ته خلک شړې د جمع نه چې خلک جمع منځونه نه کوي، د جومات ته خلک نه راځي. افتان انت یا معاذ. معاذ ته خلک په فتنه کې اچوې، ته خلک د جومات نه شړې، د دین نه توبهګار کې، د دین نه ته زړه تورې. او بیا ورته وایي هغه خبرې ته نه دی پرېښی، بیا ورته وایي اما ان تصلي معي، یا خو داسې چل وکړه چې بس چې اوږده منځونه دې خوښ دي نو به دلته راځه ما سره هغه ځای دې لرې دی خو د هغې باوجود دلته راځه ماله او هغه پرېږده هلته به څوک کوي منځونه. و اما ان تخفف بهم، او که هغې له مونځ کوې نو بیا ولې مختصر مونځ کوه، بیا پکې دومره اوږده صورتونه مه وایه. او بیا ورته دا ووایي چې سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحا، دا صورتونه وایه. نن سبا خو په خلکو دا اوږده لګي، نن سبا خو د خلکو ته وایي چې انا اعطیناک الکوثر موږد دی چېرته دې ته خو دې نه خو انا اعطیناک الکوثر موږد ښکاري. نو دا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا کار مه کوه، د خلکو خو به ضرورتونه وي، د خلکو خو به مشکلات وي او هغه ته یو لفظ په دې خبره کې ونه وي چې خیر دی هغه خو مې ستا د سر نه ستا په سر ملامته کړو، دی به داسې نه کوي. خو ګوره تا له هم داسې په کار ده که نه چې ته هم ګوره دی منځونو ته خیال وساتې او دا باغونه ماغونه او دا خو به کېږي، خیر دی دا خو رزق دی او دا خو خدای پاک د دې انتظام به کوي او تاله به ډوډۍ خدای درکوي او د باغونو ماغونو ته ډېر پروا مه ساته خو جوماتونو کې کښېنه، داسې هغه ته ونه وي. د خلکو به ضرورت وي د خلکو. د دې مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دین پوهیږي. مونږ په دین نه یو پوهه، مونږ د دین او د دنیا په منځ کې دین باندې پوهه مونږ څه ته وایو؟ د دین باندې پوهه مونږ دې ته وایو چې دی د دنیا نه کټ شي. دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا خبره نه ده. د اولني حدیث کې څه فرمایي تمیم داري اوس مې ته تمیم داري خبره وکړه چې ګوره نبی علیه الصلوة والسلام ته وی چې مالا په بیت اللحم کې زما ځمکه د ماله به هغه راکوئ او تاسو ته پته ده چې په 18 کال باندې چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیت المقدس فتح کړو، بیت المقدس فتح کړو نو دا تمیم داري رضی الله تعالی عنه خواله ورغی وی اوس خو فلسطین فتح شو، وی فلسطین فتح د دې واقعې نه څو کاله بعد گویا که 9 کاله بعد 9 کاله بعد فلسطین فتح او حضرت تمیم داري راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زما غزمکه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی او اچټه ولا راواغستا کاغذ نو چې نبی علیہ السلام صحابي ته ویل دا ولا ولیکه هغه ولا راواغستا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چټ ضرورت نشته وی انا شاهدک وی ما ته مقید ده چې تا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خبره کړې و او تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم خبره کړې و وی گواه زیم نو هغه ځمکه ولا واپس ورکړه. دا تمیم داري رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث نقل کوي وی الدین النصیحه، وی دین څه ته وایي؟ اول خو په دې باندې ځان پوه کړه چې اسلام دین دی، اسلام ریلیجن نه دی. ریلیجن زما یو دوست دی نو هغه لیکلي کړي نو لیکل بیا ما نه کوي چې ته وګوره کمې زیاتې نو پای کې اسلام ته مذهب لیکلی او انګلیش کې ورته ریلیجن لیکلی نو ما ورته ریلیجن نه دی، اسلام ریلیجن نه دی، اسلام نو هغه بیا ما ورته دا ریلیجن به تلر کې ما ته د اسلام د پاره او په عربی کې د دین د پاره او په عربی کې څه ټکی په انګلیش کې به څه ټکی وایم په انګلیش کې خو د ریلیجن د دین د پاره لفظ نشته نو ما د دین د پاره په انګلیش کې ولیکه چې د وی اف لایف دا د ژوند د تیرولو طریقه ده. دین ورته ولیکه بیا ورته په بریکټ کې ولیکه چې د وی اف لایف دا کوډ اف لایف د ټول ژوند د تیرولو طریقه ده الدین. نو اول خو په دې باندې ځان پوه کړه مذهب څه ته وایي؟ موږ خو د مذهب او د دین فرق نه پیژنو.
مذهب خلق دی ته وایي دا مغرب کې مذهب ریلیجن دی ته وایي چې مذهب دی ته وایي چې عقیده چې څه ساتي نو ساته جومات ته ځي او که مندر ته ځي او که ګردوارې ته ځي او که کلیسا ته ځي او که ګرجې ته ځي او که چېرته بل سیناګاپ ته ځي او که نه ځي دوه خبرې شوې دې کې ته ازاد یې عقیده کې ته ازاد یې ذهن کې څه خبرې ساتې دې کې ته ازاد یې خدای منې نه منې یو خدای منې شل منې نه منې د سره یهودیانو په شانتې د عیسایان قادیانۍ مرزا هر څه بلا چی دویم دا چې څه عبادات کې پوجا پاټ کې که نه کې نه کې نو مه کوه که کې نو کوه چې کې نو کوم ځای کې به کې جومات کې کې خو ستا خو جومات ته ځه نه جي جومات ته نه ځه مندر ته ځه مندر ته ځه ګردوارې ته ځه سیناګاګ ته ځه د یهودیانو هغې ته ځه د سیکانو هغې ته ځه او درېیمه خبره بله ده هغه څه ده چې ستا روایات او ستا ثقافت څه دي ستا د ژوند طریقه څه ده ته ښادي څنګه کې غم څنګه کې کینې پاسې جامې څنګه اغوندې اغوندې که نه اغوندې پینټ شرټ اغوندې که کمیز پرتوګ اغوندې که توپ اغوندې څه شی اغوندې څنګه چل کې ناسته پاسته کې پوسې خوراک څنګه کې څه خورې خنزیر خورې ګیدړ خورې ګډ خورې چرګه خورې نه خورې سبزي خورې غوښې خورې په دې کې د مذهب د دغه څه کار ریاست څه کار نشته خو دا درې خبرې چې کومې دي که نه په دې کې ته ازاد یې بس دې دریو خبرو نه اخوا حکومت معیشت او اجتماعیات اجتماعي د ژوند نورې مسلې معاملات په معاملاتو کې د دوو کسو په منځ کې معامله راځي فیصله راځي سرماتې غاښماتې راځي څه مسلې راځي څه اګریمنټس راځي په دې کې به ته آزاد نه یې په سیاست کې به ته آزاد نه یې او په معیشت کې به ته آزاد نه یې د ژوند د تېرولو طریقه پیسه ګټل او پیسه لګول نه دې کې به ستا د مذهب کار هم نه وي دې کې به ستا د عقیدې کار هم نه وي دې کې به ستا د خیالاتو او ستا د تفکراتو کار نه وي خیالونه د ځان سره وساته دې ته په مغرب کې مذهب وایي دې ته په مغرب د مذهب معنا دا چې دې دریو خبرو سره تعلق وي او د دې باقي دریو خبرو سره تعلق نه وي د دې دریو خبرو سره تعلق وي چې فکر به دې څنګه وي عبادت کوې که نه کوې او ژوند څنګه تېروې خپل انفرادي ژوند څنګه تېروې څه دې خوښ دی او څه دې نه دی خوښ دې دریو خبرو سره تعلق دی خو د دې دریو خبرو سره به تعلق نه حکومت سره به تعلق نه سیاست سره به تعلق نه معیشت سره به تعلق نه او د اجتماعي معاملاتو سره به تعلق نه وي دې ته ریلیجن وایي نو اسلام په دې معنی باندې ریلیجن دی اسلام خو د هر څه سره کار لري اسلام خو د دنیا د معیشت سره کار معیشت څه ته وایي سود به پکې کوې که نه به کوې د اسلام سود ته څه وایي وایي سود حرام دی سود ته وایي داسې حرام دی چې داسې دا موبقاتو کې شامل دی دا تباکن ګناه دی دا داسې ګناه دی چې دا د الله او د الله د رسول خلاف جنگ دی نو دا د معیشت مسله ده د میراث مسله شریعت په خپل لاس کې اخیستې ده که ستا خوښې ته حل کړې ده وایي نه دا به په خپله حل کوم بیا ډېر څیزونه دي د هغې خرڅول اخیستل بند دي ډېر څیزونه دي د هغې په خرڅولو او په اخیستلو کې اسلام بیا تا ته طریقې ښیي دې طریقه باندې به هلې او بلې طریقه باندې داسې نه چې زما مال دی ستا مال دی نو زکات به ترې ورکوې او کله کله به د زکات نه علاوه هم په تا باندې حقي نو اسلام خو دې په مال کې امکان لري وایي ومما رزقناهم ينفقون ما دله وایي درکړی الله وایي ما درکړی نو دې کې به خرچ هم کوې اسلام وایي په مور او پلار په اقاربو په خپلوانو خاوند به په ښځه باندې خرچ کوي په بچو باندې به خرچ کوي نه خو وایي پلار په ټرالۍ کې کېنوه او د بوډاګانو هسټل ته یې بوځه خرچ پې شله کوې ستا خوښه ده چې خرچ پې کوې او که نه کوې په اسلام وایي خرچ به پې کوې او هغه وایي هلته یې په ټرالۍ کې کېنوه هلته یې بوځه بیا په حکومت کې کار لري که نه لري اسلام په حکومت کې کار لري که نه لري تاسو ته ما دا خبره دا حدیث مې ته بیان کړی عبدالله ابن ابی ولې منافق شوی و نه د منافقانو غټ سردار په مدینه منوره کې د اسلام د ټولو نه لوی دشمن و څوک و عبدالله بن ابی نو دا عبدالله ابن ابی ولې منافق شوی و د اسلام سره ولې دشمني وه نو دا حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ او نور صحابه د ده په باره کې دا ویلي اسید ابن حضیر خاص کر اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلوۃ والسلام یو ځل شکایت وکړو دا عبدالله ابن ابی ډېرې بدې خبرې کوي نامناسبې خبرې کوي نو دا چپ کولی نه شي ستا د قبیلې سړی دی نو هغه ورته ویې د خدای پیغمبره دا سړی د تبې د زوره مګر په پښتو کې چې موږ وایو دا د تبې د زوره غږېږي د دې سړي په دې خبرو لږه غوندې چشمپوشي وکړه لږ پرې ځان غلی کړه خیر د هغې وجه دا ده چې دا د مدینې منورې دا ټول خلک پرې قریب وو چې راجمع شوي وي او د نه باچا جوړه وو وایي چې د مدینې خلک خو پرې جنګ جګړو باندې اخته دي او دې نه تنګ وو
وی چې راځئ چې یو سړی ځان له مشر کړو چې یاره کم از کم دا ژوند لږ د سړیتوب او د امن تېر کړو نو په ده راجمع شو دله تخت جوړو او دله تاج جوړو نو چې تاسو رالی دلته او خلکو په تاسو ایمان راوړل نو د بادشاهۍ هغه خبره خو د شیخ چلي خوب و خو لاړ چکناچور شو نو د ده اوس په دې مزغو کې دا ده چې دا سړی چې راغی دې سړي خو زما هغه بادشاهي ټوله ختمه کړه دا د مدینې یهودیان ولې د نبي علیه صلات وسلام دومره مخالف وو دی خو پیغمبر علیه السلام الله تعالی پې ګواه دی چې دی پیغمبر علیه السلام پېژنده یعرفونه کما یعرفون ابناءهم داسې پیغمبر علیه السلام پېژنده څنګه چې سړي د خپل زوی نه خطا کېږي نو بیا ولې نه منه ځکه یې نه منه چې وایي ښه نو دا خو اوس نوی راغی نو اوس مونږ په ده پسې د اوسه پورې دا دومره موده دا ټوله دنیا پیرخانه خو مونږ پیرخانه دا پیري مرید دا ډېر ګران کار دی دا پرېښودل چې ته یو ځل پیر شې یو ځل دومره لوی سړی شي دا ټوله دنیا تا نه چاپېره چورلي او بیا بل یو راشي او هغه ستا نه ډېر پوهېږي او ته خلکو ته ووایې چې دا د ما نه ښه پوهېږي دا دومره لویه قرباني دی دا قرباني ته هر څوک نه تیارېږي نو دا یهودیان په دې وجه وایي چې ښه د اوسه پورې خو دا ټول عرب زموږ نه تاوېده را تاوېده مونږ به پکې غټ خلک وو اوس به د دې محمد صلی الله علیه وسلم د خلک ته مونږ به د نه تاوېږو را تاوېږو عیسایان هم د دې وجه نه عیسایان هم د نبي علیه صلات وسلام باندې د دې وجه په دې نهم کال باندې دا څنګه چې تمیمي داري مسلمان شو که نه داسې په دې نهم کال باندې وفود راغلي سنة الوفود دې ته وایي هغه ځای نه به سونه خلک مسلمانان شرابلو هغه ځای نه به سونه خلک مسلمانان شرابلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس کې به لاس ورکړو په دې کې یو ځل ابو حارثه بن علقمه او کورز ابن علقمه دا دوه ورونه او دواړه عیسایان دي او دا یمن علاقه نه دا په دې علاقه کې شي او دا هغه علاقې ډېر لوی پیران دي پیران ډېر لوی حیثیت دي خلک ټول په دې پسې عیسایان دي که نه عیسایان راهبان دي نو دا ابو حارثه بن علقمه په یو وفد کې را روان دی نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ځکه چې چار چاپېره علاقې ټولې نبی علیه الصلوۃ والسلام قبضه کړي او دې منځ کې پکې دا لږ ځای پاتې شو دې منځ کې پکې دا لږ ځای پاتې شو نو دا نجران ورته وایي دا اوس په دې سعودي کې ده دا علاقه نجران اوس د سعودي صوبه ده مستقله دا په هغه زمانه کې په یمن کې وه اوس هم پرې یمنیانو دعوه ده نو د دې نجران علاقې نه چار چاپېره دا علاقې خو د مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام په لاس کې راغلې او دا لږه علاقه په دې منځ کې پاتې نو دوی په دې پوه شي چې نبي علیه السلام خو رانه چار چاپېره شو اوس به څه کوو اوس خو بله لار نشته نو راځئ چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام خواله ورشو او ورسره روغه وو ایمان یې خو نه راوړو چې روغه وو نو چې را روانو نو دا ابو حارثه بن علقمه نه دی دی په یو قچره باندې سور و قچره خو پېژنې که نه خچر چې په دې سور شو را روان شو نو د کلي خلک خو چې دا پخوا زمانه وه که نه دا زمانه ده چې خلک د نغري د غاړې نغری شته نن سبا خو به هر حال د خپل کټ له سړي ته به مخه خم وي او په هغې کې ورته به خیرالیم وي پخوا خو به خلک د خلکو سره تله هغه ځای پورې به ورسره جلب وکړو اوس خطو به په دې دیهاتو په دې بانډو کې اوس هم داسې کېږي چې میلمه لاړ شي نو هغه ته استقبال له راوځي او چې میلمه را روان وي د ډېر لرې پورې ورسره د ګاډي پورې ورسره راشي او بیا رخصت نو دی رخصت او نو د دی یو روغ دی کشر دی خو عیسایي دی دا څوک ابو حارثه د ده روغ دی هغه نوم دی کورز ابن کورز علقمه د پلار نو هغه ولاړ دی په دې کې چې ده دا قچره روانه کړه که نه نو دې قچرې اچانک درز وکړه او دی را پرېوت بس چې چلو شو را پرېوت چې را پرېوتو نو په دې کې دا کورز ولګېد د کورز د ده دا رورو د نبي علیه صلات وسلام ته خیرې وکړې په دې الفاظ یې خیرې وکړې بتعس الابعد نعوذ بالله من ذلک وایي خدای دې هغه سړی دې خدای تباه نو دا دغه ورته وایي د رورې ورته وایي دا چې د پیغمبر علیه السلام مقابلې له را روان دی مناظرې له را روان دی ایمان له نه دی هغه وایي تعست امک وایي خدای دې ستا مور تباه کړي یاره عجیبه خبره ده زما مور او ستا مور خو یوه ده مونږ دواړه رونه یو نو ما خو هغه سړي ته خیرې وکړې چې کوم سړي پسې ته روان یې او ته زما مور ته خیرې کوې ما له جواب راکړې نو په دې قصه خو زه پوه نه شوم نو هغه ورته وایي چې بیخ دې وځه چې ته ورته خیرې کوې د رښتینی پیغمبر دی او چې رښتینی پیغمبر ته خیرې کوې نو مونږ هم تباه کوې ځان هم تباه کوې ته خبرې چې پیغمبر ته خیرې نه قبلېږي خیرې به بیا په تا راځي هغه ورته وایي چې یا لالا به ورته وایي که بل څه به ورته وایي چې په دې نه پوهېږم په دې مخکیني نه پوهېږم په دې هم نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی نو خلک یې منلو له ځي که خلک یې مقابلې له ځي خلک یې منلو له ځي که مقابلې له ځي چې رښتینی پیغمبر دی چې ته یې منې چې رښتینی پیغمبر دی نو بیا زه چې منلو له ټول ځو که نه هغه به په دې هم نه پوهېږي ته ماله د دنیا د سیاست نه څه خبرې وایي نو خدای پوهېږه پرې که نه چې څنګه پرې نه پوهېږم
وې داسې چللی چې ان هؤلاء الملوک دا د روم دا حکمرانان نه دي لکه په دې په موجوده زمانه کې دا امریکایان او برطانیې والا نه دي دا یورپیان هغه زمانه کې هم دا وکړه ان هؤلاء دا د رومیان نه دي دا عیسایان قد اعطونا اموالا كثيره واكرمونا دا موږ له ډېرې پیسې راکوي دا مو زموږ ډېر اکرام کوي زموږ ډېر عزت کوي چې موږ فالور شو کرسۍ هم کېنوي موږ له انعامونه راکوي جامې کپړې راله راکوي غټې غټې عهدې راله راکوي غټ غټ استقبالات دعوتونه راله کوي نو فلو آمنا بمحمد اوس که موږ هغه پرېږدو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې صرف په دې وجه ایمان راوړو چې دی رښتینی دی نو لاخذوا منا كل هذه الاشياء بیا خو به نن د هر څه والي دا دغه خو به بند شي دا چینې خو به بندې شي بیا دا لارې خو به بیا ټولې بندې شي نو محمد صلی الله علیه وسلم سره دومره څه دي چې موږ له به یې راکړي نو خو موږ له پیسې راکړي هغه سره خو آخرت دی هغه وایي دنیا کې قرباني وکړې او لوږې تېروې او په خېټه پورې کاڼي تړې او دا حرام دی او دا حلال دی او دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا څه کولو دی او دا د نه کولو دی او ټول عمر به روژه نیسې او ماته به په آخرت کې په قیامت کې او هلته به دله خدای رسول کې دونه د نشیا معاملې څوک کوي موږ له نغدې په کار دي قرآن چې وایي که نه بل تحبون العاجله ستاسو خو نغدې په کار دي که نه ستاسو خو نغدې خوښي دي وتذرون الآخره او آخرت پرېږدی والآخرة خیر وابقا آخرت غورم دی او ابقا دا د دنیا دا نغدې دي خو دا فانی دي دا ختمېدو واله دي او هغه همیشه دپاره دي نو د دوه ورځو دپاره ټول ژوند ولې خرابې ته دا مې راته دا دوه واقعې د دې دپاره ووې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان نه راوړلو د مفاداتو د وجې نه ایمان نه راوړو دا په دې وجه باندې چې په دې کې مفادات نو دا د مدینې یو یهودیانو هم او دې خلکو هم د دې مفاداتو د وجې نه ایمان نه راوړو دا حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي نو هغه ورته دین ته اسلام ته دین وایي دین دا د ژوند طریقه ده نو تا ته ما وې چې دا مشري او کشریم په اسلام کې د خبره مې دې راوسته چې اسلام ریلیجن نه دی اسلام مذهب نه دی اسلام دین دی اسلام ته الله تعالی دین ویلی دی دین معنا دا ده چې د ژوند یوه پهلو د ژوند یوه خبره د انساني ژوند یو کار چې دی هغه د دین نه مستثنا نه دی دین کې استثناګانې نشته په دین کې دا استثنا نشته چې دا به پکې د دې په خپله خوښه ده ها بعضې څیزونه داسې دي چې هغې کې اسلام اجازت ورکړی دی څه پکې څیزونه د دنیا په معاملاتو کې څه څیزونه د پابندي لګولي دي او په څه څیزونو کې ته آزاد پرېښودی د امتحان دپاره هغه جدا شی دی خو دا خبره چې ته وایې چې سیاست ته آزاد دی ته وایې حکومت ته آزاد دی ته وایې پیسې ګټل او لګول ته آزاد دي ته وایې غم او ښادي ته آزاده ده ته وایې چې عدالت ته آزاد دی ته وایې پولیس ته آزاد دي ته وایې فوج ته آزاد دی ته وایې ایوان ته آزاد دی اسمبلي ته آزاده ده دا ټټو دي په سوره وتړه چې ته بل اسلام به وي دا قرآن او سنت چې کوم اسلام ویلی دی کې دا ازادي نشته دا دین دی دې کې د دې ټولو مطابق هدایات دي تا ته مایې د حکومت متعلق هم پکې هدایات د معیشت متعلق هم پکې هدایات دي د مشرع کشرع متعلق هم پکې هدایات نو اسلام دین دی نو نبی علیه الصلوة والسلام درې ځله وفرمایل چې الدین النصیحه دا دین دی وپېژنده اوس د دې دین یو نوم بل څه دی وایي النصیحه نصیحت څه ته وایي یو خو د پښتو د اردو نصیحت دی وایي یاره فلانکي ته فلانکي ته نصیحت وکړو مشر ته پکاره چې کشر ته نصیحت کوي نصیحت معنا د خوږې خوږې خبرې وکړي موږ دې ته نصیحت وایو و یاره نصیحت پې بد لګي یاره نن سبا پرې وړو باندې نصیحت هم بد لګي نو نصیحت دې ته وایي عربۍ ژبه کې نصیحت ته د دې نه ډېر زیات فراخه دی دا نصیحت ډېر راتنګ دی دا د اردو پښتو دا نصیحت ډېر ورکوټی دی د اسلام کې دا نصیحت او په عربۍ کې دا نصیحت ډېر خور وور دی په عربۍ کې په نصیحت کې دوه خبرې ډېرې دي نصح او نصح چا وایي په دې دواړو کې فرق وایي نصح چې کوم دی که نه وایي دا څه ته ویلی کېږي پاکولو ته ویلی کېږي نصحت العسل وایي ما شهد پاک کړم په دې شهدو کې کله صحیح دا شهد چې تاسو اول د چتې را پرېږدئ دا چته نو په دې کې هغه د چتې نه هم پکې څه راغلي یو څه پکې د مچو دا وزرې مزرې هم پکې یو څه پکې نور څه یو څه پکې نو د دې صفا کول دا ډېر اهم کار دی پخوا چې چا دا ګبینان استعمالول و یاره زما دا ګبین داسې روڼ دی لکه اوښ کا وایي داسې بلکل ته وګوره که داسې پکې نو د ګبین دا صفایي چې کومه ده دا ډېره زیاته ضروري ده چې د دې کې شاوخوا دېخوا څیزونه وي دا دې پکې نه وي نو عرب وایي چې کله مې ګبین صفا کړو وایي نصحت العسله نصحتو یعنې گویا کې د ګبین سره مې نصیحت کار وکړو نصیحت معنا صفا کول مطلب دا دی چې د چا سره تعلق ساتي نو هغه تعلق دې صفا تعلق وي داسې نه
چې په ښکاره باندې خو تعلق ساتي د دوستۍ په منځ کې د هغه پیسو ته غلی، د هغه تعلق ته غلی، د هغه بل څه کار ته غلی، د هغه مال ته غلی، د هغه سره بل څه مفاداتو ته غلی. نو چې داسې څه غلا پکې نه خو چې چا سره د تعلق بس خالص تعلق. نو مطلب یې دا دی چې په نصیحت کې یو معنا څه شوه؟ خالصوالی چې په هغې کې څه کوټ موټ پکې نه وي، څه ملاوټ پکې نه وي. دویم نصحن یو لفظ دی، نصحن ګنډلو ته وایي. ناصح په عربی ژبه کې درزي ته وایي. په عربی ژبه کې ناصح چا ته وایي؟ اصل عربي ژبه کلاسیکل عربي ژبه په هغې کې درزي ته څه وایي؟ ناصح. وایي درزي څه چل کوي؟ درزي دا ټوکړې را ګنډي، دا کپړې موږ څنګه را ګنډلي؟ خو دا ټوکړې وي، دا خو ټوکړې کړې وي. بیا چې ټوکړې کړي نو بیا په خپل طریقه باندې ګنډلې. نو منصحه په عربی ژبه کې د ګنډلو ستنې ته وایي. منصحه په عربی ژبه کې څه ته وایي؟ د ګنډلو ستنې. مطلب یې دا دی چې را یو ځای کول، نو مطلب یې تعلق جوړول. نو په نصیحت کې ګورئ په عربی ژبه کې دوه خبرې شامل دي، یو اخلاص او یو تعلق. مطلب یې دا دی چې مخلصانه تعلق، داسې تعلق چې هغه د اخلاص په بنیاد باندې مبني، چې په هغې کې څه کوټ موټ او څه دوکه موکه پکې نه وي. نو دې معنا دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الدین النصیحه، دین خو هغې تعلق ته وایي چې هغه تعلق خالص تعلق، رښتینی تعلق. نو بیا صحابو تپوس وکړو چې لمن، د چا سره تعلق؟ داسې خو ډاکوان هم د یو بل سره تعلق ساتي، داسې خو غله هم د یو بل سره تعلق ساتي، غله د یو بل مخالف هم وي، خو چې کله په یو غل باندې څه مسله څه مشکل پرې راشي نو هغه بل غل وایي هلکه خو سبا په ما رانشي، نو هغه دواړه یو بل ته داسې غوږونه ورنږدې کړي. نو څه مطلب دی چې هغې دیندار دي، ځکه چې تعلق خو د هغوی هم لري یو بل سره، یو بل خو هغه هم بچ کوي. نه، د صحابو تپوس وکړو لمن، د چا سره تعلق ساتل، د چا سره مخلصانه تعلق ساتل دا دین دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته پنځه خبرې وکړې. وی لله، د الله سره صحیح تعلق ساتل، الله سره به چل ول نه کوي، خدای سره به دوکه نه کوي. زمونږ د مسلمانانو غم دا دی چې دوی نعوذ بالله خدای سره هم دوکه کوي. یو مشهوره خبره ده که نه، قصه ده، د کوم ځای قصه به یې د هغه ځای ذکر نه کو، خو یو سړي باندې زکات لازم شوی و، پیسې پرې لازم شوي، زکات دی نو 100 روپۍ 200 روپۍ، پوه شو په خبره. نو سوچ یې وکړو چې 200 روپۍ په هغه زمانه کې، لکه پخوا زمانه کې 200 روپۍ د جومات مولوي صاحب ته څنګه ورکړم؟ نو سوچ یې وکړو چې هلکه په دې جوارو کې او په دې غنمو کې هم زکات دی. نو یو دړی غنم یې په بالټي کې راواچول او هغه 200 روپۍ پکې په دې منځ کې پټې کېښودې، او مولوي صاحب ته ویل چې مولوي صاحب دا په دې بالټي کې چې څه دي که نه، دا د خدای په نوم په زکات قبول کړي. هغه ویې بس ما قبول کړي. نو بیا ورته ویل چې مولوي صاحب نو دا د بالټي غنم باندې به ته څه کوې؟ دا خو نه ژرندې د وړو دي او نه دغه دي، خو دا به ما را خرڅی نه. نه هغه ورته ویل زه چې دونه ښه سړی چې بالټي غنم دې راوړو نو در ویله وی په څه ویلې؟ وایي یار چې په 10 روپۍ. نه په 10 روپۍ مولوي صاحب سخت خوشحاله شو، د 2 روپو هم نه دي. وایي په 10 روپۍ ویل دا 10 روپۍ واله او دا بالټي کور ته راوړه واپس. او ښځې ته یې وی ښځې خدای له مې هم دوکه ورکړه او ملا صاحب له مې هم دوکه ورکړه او خاندلې خوشحاله. خدای له مې څنګه دوکه ورکړه؟ خدای ته به وایم چې خدای پاک نو هغه پکې هغه 200 روپۍ خو پکې پرتې وي، خو مولوي صاحب قبول یې کړې که نه؟ چې قبول یې کړې او مال یې په 10 روپۍ بېرته واپس راکړې، دا زما ګلته شوه. مولوي صاحب به کتلي وې که نه؟ مولوي صاحب د دې نه څه خبر دی چې پکې 200 روپۍ هم دننه پکې پرتې وي. او مولوي صاحب له مې هم دوکه ورکړه، ځکه چې مولوي صاحب هم خبر نه و، خوشحاله شو چې په 10 روپۍ باندې ما ته په دړی غنم په 10 روپۍ خرڅ شو. او مزید خلک د خدای سره صحیح تعلق نه ساتي، داسې واجبي غوندې تعلق ساتي چې یاره که چېرته په کار راشي، چېرته که رښتیا چېرته آخرت له ورلو، هلته رښتیا ملایکو او فرشتې وي، او هلته رښتیا د غرب غروب او تپوس وکړو چې من ربک وما دینک. نو زر غونډه لږ ډېر تعلق باندې جومات ته کله زه راځه، چېرته څه کومه څه کلمه هم کله وایه، کله په روژه کې څه تراویح مراویح هم کوه، روژې هم نیسه، څه لږ لږ داسې کوه چې هغه مزي کټ کوه مه ډېره، کېدای شي دا مزي هم چېرته په کار شي، او که نه په کار رانه نو زه دومره غټ خبره خو نه وم، ما وله ده که مې داسې غټه قرباني کړې وه، ما وله ده که مې داسې غټه قرباني. دا تعلق ورې دا د ایمان تعلق نه دی. الله سره به چې تعلق ساتي دی کې به چل ول نه وي، الله له دوکه ورکوي، الله نه دی خبر. اخو دا غایب د پټ او د ښکاره نه عالم الغیب والشهاده دی، پټ نه هم خبر دی او ښکاره نه هم خبر دی. لہذا اولنۍ خبره دا ذهن کې کېنوه چې الله تعالی سره چې تعلق ساتي د بندګۍ تعلق، نو په صحیح معنو کې به بندګي کې به چل ول نه کوي، بندګۍ کې به چل ول نه کوي. د خدای بنده ځان ته ووایي نو بس بیا په بندګۍ کې به چل ول نه کوي. صحابه کرامو به نبي علیه الصلاة والسلام ته وی لا نقیلو ولا نستقیلو،
و یو ظلم د ایمان خبره کړې ده د نه ته په خپله واپس کېږو او نه تا ته وایو چې واپس شه بس ته د واپس کېدو خبره پکې نشته د عبدالله ابن رواحه دا صحابه خلکو پېژندلي نه دي که نه صحابه څومره خلک د هغوی بنیادي هغه چې کوم لویوالی او په څه کې و عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته یې ویل که نه چې ښه چې مسلمانان شو نو تل به وشي نو الله نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې بیا به د الله تعالی رضا شي بیا به د جنت درکړي چې الله رضا شي د دنیا هم د هغه په لاس کې ده او آخرت هم د هغه په لاس کې دی نو بیا او اصل کامیابي خو د آخرت کامیابي ده همیشه ژوند به درله درکړي دا به شي درکړي اول یې ورته دا وي د دې نه مخکې ورته دا وي چې ښه چې مونږ ستا ملګرتیا وکړو نو به مونږ به څه ذمه داري نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل زما ملګرتیا به کوئ سختې به تېروئ بیا به مطلب دا دی چې د خپل مال زکات به ورکوئ قربانیانې به کوئ جهادونه به کوئ دا اسلام دپاره دا قربانیانې ورته ټولې ذکر کړي لمونځونه به وي روژې به وي حجونه به وي زکاتونه به وي تربیت به وي جهادونه به وي قربانیانې به وي خدای د دین دغه غیبې دپاره به سر ورکوئ بچي به قربانې وایي ښه دا خو به مونږ وکړو چې دا مونږ وکړو نو د مونږ به پکې څه شي مونږ له به پکې څه میلاو شي نو بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام دا وایي تاله به د خدای رضا میلاو شي تاله به جنت میلاو شي همیشه خوشحالي به درته میلاو شي وایي بس بیا لاس راکړه چې لاس یې ورله ورکړو وایي په دې خبره کې خو به بیا څه دغه نه وي که نه بیا پکې څه واپسي خو به پکې نه وي که نه نو نبي علیه السلام نه نه واپسي پکې نشته چې یو ځل بس هغه بیا چې هغه د آخره پورې هغه به وي بس مونږ خو نبي علیه السلام سره یو ځل خبره کړې ده بس خبره ختمه شوې ده بس نبی علیہ السلام په لاس کې لاس ورکړی چې موږ به دا قربانۍ کوو او د هغې په بدل کې به الله تعالی موږ جنت راکړي بس په یو ځل په جنت په خدای باندې ځان خرڅ کړو دا خبره بنیادي ده چې خدای سره تعلق یې که نه نو بیا به خدای په تعلق کې چل ول نه کوي موږ ډېر خلک یینو ډېر خلک زموږ د مخې نه تېر شو چې لږه ډېره تجربه زموږ هم وشوه موږ خلک ولیده هغه خدای سره هم نعوذ بالله ګپ لګوي خدای سره هم چل ول کوي بیا موږ ویې ګورو زما یو ملګری دی نو هغه ما ته وایي پي جي ډاکټر دی د یو غټې ادارې سربراہ ما ته وایي ته به ټول عمر غرض ګرځې بیا ولې وایي تا ځان 100% مودودي کړی دی مودودي مطلب د هغه تا خدای له ورکړی دی دا یو اصطلاح ده د هغه ځان د اصطلاح وایي ته 100% د ځان په ور خرڅ کړی وایي داسې څه کوي دا 4-5% داسې شه او دا باقي د خپل ځان شه لږه نو هله به ته ته وایې نه وایې ته به ټول عمر داسې ګډوډ ګرځې غرب بربه ګرځې دا خبره والله عالم او په خپله ډېر ښه سړی دی زما نه ډېر ښه سړی دی خو چې دا خبره یې په څه نیت کې کوله مطلب مې په دې خبره کې وتا چې خدای سره چل ول مه کوه بس خدای سره چل ول مه کوه ځان سره چل ول وکړه ځان سره وکړه چل ول خو خدای سره چل ول مه کوه دویم ولکتابه د الله تعالی د کتاب سره چل ول مه کوه خلک د خدای د کتاب سره هم چل ول کوي د خدای په کتاب ځان نه پوهي د خدای د کتاب نه نعوذ بالله مونږ جوړ کړي کله داسې تا وایي او کله داسې تا وایي خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق علامہ اقبال وی و دون د خدای پاک توفیق واغست دون سړیتوب د پکې نشته چې په خپل ځان نه بدله او قرآن بدله او بیا په دې وایي چې زمونږ که خیري په اسلام مې عمل وکړو په کوم اسلام ته عمل وکړو دا خو د خپل ځان نه یو اسلام یو بل دین جوړ کړو په هغې دې عمل وکړو هغه الله تعالی چې څه ویلي وو خو تا ونه منل نو قرآن بدلوه ما د قرآن مطابق ځان بدل کا بیا ولی رسوله پیغمبر سره چل ول مکو پیغمبر حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ صحابي دی کنه دا غزا نه پاتې شو چې پاتې شو چې راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره کوله وایي چې داسې چلې د خدای پیغمبره چې زما د عقیده ده چې ته پیغمبر یې که ته بادشاه وې صرف بادشاه وې پیغمبر نه وې نو د بادشاهانو دوکه کول ما راځي داسې به مې درته دوکه درکړې وې خو ما ته پته ده چې ته یوازې بادشاه نه ته پیغمبر نه نو تا له دوکه ورکول ځان له دوکه ورکول که اوس مې تا له دوکه درکړه نو سبا به خدای پاک درته وحی راولېږي دا منافق دی نو دوکه نه درکوم بس پیغمبر سره د دوکې خبره نشته تا سره خبره ښه صفا کړو صفا خبره دا ده چې نه بیمار ومه نه وږی تږی ومه نه مې مجبوري وه نه بېوسه ومه خو سستي مې را پکې را پیدا شوې وه په نن او په سبا کې د جهاد نه پاتې شم او چې څه سزا راکې تیارې بس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی اما هذا فقد صدقا دې سړي خو رښتیا ځکه چې نور منافقان وایي به انګ بلې یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا یعتذرون الیکم چې ستا خوا ته راشي نو بهانې وکړي یاره جي دا چلو بیمار وم او نشم پتون دې مې خراب وي پلان کې چلو وجود کې مې دړ و یاره جي غریب وم یاره جي وخت را سره نه و یاره جي باغ مې بالکل کټایې ته نږدې و یاره جي واړه مې وږي و یاره جي سفر مې نشو کولی
یعتذرون بانې به کوي. دا بانې کول د خدای او د پیغمبر په مخ کې دا د منافقانو کار دی. او مؤمن دی ته وایي چې نه د پیغمبر سره به داسې تعلق یې چا به چل ولنه. او ولائمة المسلمین د مسلمانانو د حکمرانانو د مسلمانانو د مشرانو سره به هم دوکې نه کوي. څنګه خلک دوکې کوي؟ دا خلک پوهېږي هم دا ډلې دا شکلونه چې یو شکل ګورې نن په هغه ځای کې ناستي، بل شکل چې ګورې بیا هغه شکل یې په بل ځای کې ناستي. لکه ته خو هلته وې ته نن دلته څه کوې؟ نجي دا خو مفادات دي که نه، دا خو دي کارونه، دا خو هوښیار، ته خو قمقه دی، ته خو ساده، تا خو په یو شي پورې ځان نښلولی دی، نو به ته خو غرق پر ګرځې. دا خو خلک خپل مطلبونه کوي. خلک حکمرانانو له دوکې ورکوي. څنګه دوکې ورکوي؟ که هغه دروغ وایي دی ورسره په دروغو کې ملګری، که هغه نه پوهېږي دی پوهیږي نه، که په غلطه لار رواني دی د غلطې نه منې کوي نه. نو وایي چې پرېږده چې سټې مات شو دی ځان له ځان یې شکی ورکړی چې ځکه خیري که سټ ماتېږي د ده به ماتېږي، که سټ ماتېږي د ده به ماتېږي. نه، د مسلمانانو د مشرانو سره به دوکه نه کوي. دوکه نه کول دې ته وایي او د هغې نصیحت او د هغې دپاره مخلصانه تعلق دا دی چې هغې غلطې ته به غلطه وي او ټیک ته به ټیک وي. په ټیک کې به ملګرتیا کوي، په غلطه کې به ملګرتیا نه کوي. خپل ملګری هم په دې باندې پوه کا. دا د مغرب نه راغلې فلسفه ده چې ډله بازي او پارټي دې ته وایي چې بس د پارټۍ هرې خبره ته به ټیک وي او د بلې پارټۍ هرې خبره ته به غلطه وي. نه، د اسلام فلسفه دا نه ده. د اسلام فلسفه دا ده چې که پلار دې غلطه خبره کوله نو هغه ته به غلطه وي، او چې دشمن دې ټیک خبره کوله ورته دا ما دشمن دی او دا خبره ټیک ده. دا حوصله به په ځان کې پیدا کوي. اسلام په سړي کې دا جرأت پیدا کوي. دا چې په چا کې جرأت نه وي، په چا کې چې اخلاقي قوت نه وي، په چا کې چې کردار نه وي، اگر دشمن غلطه، اگر د دشمن صحیح خبره ته صحیح نشي ویلی او د خپل غلطه خبره ته غلطه نشي ویلی. دې دپاره ډېر لوی وما یلقاها الا الذین صبروا، دې دپاره ډېر لوی قوت پکار دی، ډېر لوی عزم پکار دی. دا د معمولي، دا د مؤمن کار دی. د هر مؤمن کار هم نه دی. دا د هغه مؤمن کار دی چې هغه واقعاتو کې حقیقي مؤمن دی، چې د خولې مؤمن دی، دا د هغه کار نه دی. او ولعامتهم او د عام مسلمانانو خیر به ملټئ. عام مسلمانان په دنیا کې چې په کوم ځای کې دي د مسلمان خیر به لټئ. نن مسلمان د ځان خیر لټئ، ځان نه تاویږي، بچي نه تاویږي، خپل مفاد نه تاویږي، د خپل کور نه تاویږي، د خپل خیل خاندان نه تاویږي، یا د ده نه چې څوک تاویږي دی د هغه نه تاویږي. نو د ده نه تاوېدل نه، د ټولو عامت المسلمین د ټولو مسلمانانو د خیر او د ښېګړې کار وکړئ. او دا بل حدیث مې ویلی دی، دې کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي، د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې من لم یهتم بامر المسلمین فلیس منهم. د مسلمانانو اجتماعي معاملات ورته اهم نه ښکاري، د مسلمانانو مسلې ورته خپلې مسلې نه ښکاري، د مسلمانانو په غمجن نه وي، نو فلیس منهم، دا په مسلمانانو کې نه دی شمار. زمونږ غم دا دی چې کوم سړی د ټولو نه ښه نیک کېږي که نه ښه سړی کېږي، نو ښه سړی څه ته وایي؟ بس ښه سړی دې ته وایي چې بس یاره پرېږده دا دنیا به دا دې غرق ګرځي او به ځان ټیک کول غواړي. نه، اسلام ښه سړی دې ته وایي چې هغه به د مسلمانانو خیر لټوي. دی د مسلمانانو د خیر نه راوځي، صرف د ځان شي. ښه سړی دې ته وایي د چا په کار کې کار نه لري. ښه سړی دې ته وایي دنیا، او دې ته بد سړی وایي چې د هر ځای د دنیا د مسلمانانو غم د هغه خپل غم وي. هر ځای د دنیا د مسلمانانو غم اجتماعي شو. دا د مسلمانانو کې دا پرې پاکستان کې پرې بهر دنیا کې دا مصیبت ولې جوړ دی؟ دا مصیبت ځکه جوړ دی چې کوم خلک ښه خلک دي که نه، هغه د اجتماعي کارونو نه بلکل بې دخله دي. تاسو چې ته ښه سړی چې ګورې ښه یاره جي دا خو ډېر بد کار دی، ته په دې کې ته خو مولوي صاحب یې، ته خو د خپل ځای کې پاک ځای کې کښېنه، ته په دې ګنده کې یاره جي دا ګند به همداسې ګند دي، بس دا ګند صفا کول غواړي که نه غواړي؟ دا ګند به صفا کول غواړي که نه غواړي؟ ایوب خان د مولانا مودودي نه تپوس وکړو، مولانا ما ته ویل مولانا ته خو ډېر پاک سړی او دا سیاست خو ډېر ګنده کار دی، نو ته په دې ګنده کار کې څه کوې؟ نو مولانا ورته وایي ستا څه کار دی چې دا ګنده نالۍ دې په مخ همداسې ګندهیي که دا به صفا کول غواړي؟ زه دا صفا کول غواړم. د مؤمن کار دا دی چې دا به صفا کوي. د مؤمن کار دی ته وایي. مؤمن اوس په دې کې، اوس زموږ د زمانې مؤمن په دې کې کار نه لري. دلته دا علما دا پکې، او چې کار لري نو بیا دومره ورسره بصیرت او دومره ورسره پوهه نه وي چې بیا په ګوره چې ګوره بل یو په یو روان کړي، بل په بله روان کړي. لهذا دا خبره ډېره زیاته ضرور ده. په دې بله خبره خلک پوهول غواړي. دا ډېره زیاته اهمه خبره ده چې ښه خلک دې په اجتماعي معاملاتو کې مداخلت وکړي، ښه خلک دې په اجتماعي کارونو کې کار ولري، او چې ښه خلک په اجتماعي کارونو کې کار نه لري، لازما به بد خلک راځي، بیا بد خلک به بیا راځي. نجم الدین اربکان په دې ترکي کې یو ډېر عظیم فلاسفر او ډېر لوی مؤمن تېر شوی دی، الله دې وبخي. هغه به یو ساده خبره کوله، وایي کوم خلک چې ځان ته مسلمانان وایي او په اجتماعي کارونو کې او د ریاست او د حکومت په کارونو کې کار نه لري، نو په هغې باندې بیا هغه خلک راځي چې په اسلام کې کار نه لري. د هغې په سر بیا هغه خلک کیني
چې کوم خلک بیا په اسلام کې کار کوي. لہذا په دې خبره به ځان په یول غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې من لم یهتم بامر المسلمین، چې د مسلمانانو په اجتماعي معاملاتو کې دلچسپي نه ساتي، کار پکې نه ساتي، او ته یې مؤمن، نو تا خو نور خلکو ته پرېښود، نو فلیس منهم. پته ولګېده چې ستا د مسلمانانو سره اجتماعیت، نو ستا د اسلام سره هم څه کار نشته. او بیا ورپسې بل په دغه حدیث کې بیا نبی علیه السلام هم هغه خبره وفرمایله چې ومن لم یصبح ولم یمسی ناصحا، چې سار شو او بیګا شو او ته د خیرخواهۍ او تا د مخلصانه تعلق جذبه نه وه په زړه کې، د چا دپاره؟ لله ولرسوله ولکتابه ولامام المسلمین وعامتهم، د الله د رسول دپاره، د کتاب دپاره، د مسلمانانو دپاره، د مسلمانانو د مشرانو دپاره. نو فلیس منهم، دا سړی بیا د مسلمانانو نه لري. زمونږ غم دا دی چې زمونږ خلک د اسلام سره وفادار نه دي، د امت مسلمه سره خلک وفا نه کوي. امت مسلمه سره وفا د چا په کتاب کې نشته، چې امت هم څه شی دی، امت سره هم وفا کول غواړي. نو بیا وفا د چا سره کوي؟ بیا وفا د غیرو سره کوي، د غیرو خلکو سره وفا کوي. د هندوستان کې اخري خبره کوم، د هندوستان کې یو عالم دغه نه چا تپوس ورته وایي چې کتا کې مردار دی، دا سپی ولې مردار دی؟ حرام دی. هغه وایي بس حرام دی، چې الله پاک حرام کړو خو بس حرام دی. نو وایي چې نه دا خو ډېر وفادار دی. څنګه وفادار؟ چې سپی ساتي د سپي په شان وفا، د دومره قصې چې ما ته یو 50 قصې معلومې دي، که اوس مې ته شروع وکړې. هغه ځای کې دا چل شو، سپي دا چل وکړو، سپي د خپل مالک سره دا وکړه، دا وفا یې وکړه، اسلام کې چل. که د سپو په نوم باندې مجلس شروع شو، خدای وکړه 12 بجې ختم. یو ته به 10 قصې معلومې، بل ته به 60. سپی ډېر زبردست سپی و، ډېر داسې وفادار. ما ته د خپل نیکه د کور سپی یاد دی، د مور طرف نه د نیکه د کور سپی. ښه خبره. نو هغه ته بار میلمه ته چې ته میلمه به د عربی به، نو هغه ته ډوډۍ ښودې وه، او ډوډۍ کې هغه نیمه څه پرېښوده او نیمه دا کړه. او دا سپی د هغې چې کوم سپی ساتلی نو دا ورته داسې ولاړ دی، او بیا وړو تماشه کوله. نو دا سپی اوس ولاړ دی، هلته پیشو راځي او په هغه ډوډۍ باندې حمله کوي، ډوډۍ تښتي، ډوډۍ پرې غپو. نو په خپله خو یې نه خوري چې دا خو ما ته اجازت نشته، خو چې بل یو څوک راځي که نه پیشو راته به، او پیشو به راته و هغه ډوډۍ ته به څومره دا کوو، یا به هغه کاسه ماسې سټلو دپاره، او ده به پرې وغپو، بیا به بیا ورته غلی کېناست. خندا یو شی چې دا چې ما ته خو یې نه ده اچولې، دا خو یې مېلمه ته اچولې ده، نو زه خو یې نه خورم، او دا بل سړی ولې وخوري، دا بل سپی دا پیشو یې ولې وخوري. نو دا خو بې شمېره قیسې دي د سپو. نو وایي چې سپی خو ډېر وفادار. هغه په دې پوه شو چې ښه دی په دې نه پوهېږي چې وفا څه ته وایي او بې وفایي څه ته وایي. د انګرېزانو چې دا 200 کاله په دې وطن حکومت کړی دی که نه، نو د خلکو ذهن یې الټه کړی دی. وایي چې ښه لکه دی وفا او بې وفایي نه پېژني، ده ته دا وفا ښکاري. هغه ورته وایي چې خدای دې پوه که سپی د ټولو نه غټ بې وفا شی دی. څنګه بې وفا دی؟ وایي تا لیدلي دي چې سپي د سپي سره وفا کړې ده؟ سپي د سپي سره وفا کړې. پخوا به د مشرانو کیسه کوله، وایي یو سپی د کابل نه را روان شوی، په 2 ورځو کې پاکستان ته راورسېد. وایي بل سپي ورته وایي که چا دې تپوس وکړو چې ته لکه څومره دا خو ډېر لوی مزل دی، نو ته څومره؟ وایي د عزیزانو د لاسه رالم، وایي چې کوم ځای ته به راتلم نو بیا راپسې به کېده. وایي چې کوم ځای باندې هغې به بیا نو بیا به مې ګیر بدل کړه، بیا به مې را په منډه کړه، چې بل ځای ته به راورسېد ما چې دلته به دمه وکړم، بیا هلته به هغه نورو را ایسار کړم. نو وایي دا دې را وېرسوله، وایي د عزیزانو د برکته راورسېد. نو سپی د سپي سره وفا کوي، د چا سره وفا کوي؟ د انسان سره. د انسان سپی دی؟ نه جي، سپی به هله وفادار وی چې سپی د سپي سره وفا کولی. انسان هغه وفادار دی چې د خپل جنس سره وفا وکړي. مؤمن هغه مؤمن دی چې د مؤمن سره وفا وکړي. زما او ستا هغه زمانې نه رانیولې او دا سلسله لا کنټینیو را روانه ده. زموږ خلک وفادار دي، نه چا سره وفا کوي؟ په ایمان یې ووایه تا څونه داسې لیدلي دي چې ستا سره یې وفا کړې ده، تا څونه داسې خلک لیدلي دي چې د قوم سره یې وفا کړې ده، تا څونه داسې لیدلي دي د وطن سره یې وفا کړې ده، تا څونه داسې لیدلي دي. دا د روس د اوسنی صدر نه د متعلق یو خبره ور مشهوره شوې وه، وایي د پاکستان په باره کې ویلي چې دا قبرستان دی، قبرستان. وایي ولې؟ وایي صرف مرله خلک دلته راځي، نور هر څه بار ته وړي. نن پکې راته چا وایي جاپانیان هم داسې ویلي چې تاسو چې زموږ نه پیسې، وایي جاپانیانو ته یې ویلي د مشرف په زمانه کې چې دلته پیسې ولګوئ کراچۍ کې. نو جاپانیان راغله، نو چې راغلې نو وزیر صاحب ورته تقریر وکړو چې پاکستان داسې ملک دی او داسې ملک دی او موسمونه یې داسې او ګیټ وی داسې او دا خو د دې ګیټ وی ده او دا خو د یورپ ګیټ وی ده او د وسط ایشیا ګیټ وی ده او دا پل دی او د عربو
او دلته داسې مواقع دي او دلته داسې موسمونه دلته غرونه هم دي او دلته سمندر هم دی او دلته دریابونه هم دي او دلته شګې هم دي او دلته ګټې هم دي او دلته باغونه هم دي او دلته یخني هم ده. وایي اخر کې ورته هغه ووایي چې ښه دا خبره خو ټیک ده، خو ته ما ته دا ووایه چې د پاکستان څونه خلک دي چې بهر یې پیسه ګټلې ده او بیا پیسه راوړې ده او دلته سرمایه کاري کوي. وایي یاره جي نشته. نو وایي چې ستا د خپل وطن خلک د خپل وطن سره وفا نه کوي، ته زما نه څنګه دا تمه کوې؟ په بچي دي دړ راغلی دی او نور خلکو ته وایي خلکو دا سړی هسپتال ته بوځئ. نو هغه ورته وایي چې ته ولې؟ وایي یاره نو زه خو نشم، نو دا خو ته وکړه که ګوره تا ته مې درخواست وکړو. نو هغه ورته وایي چې که دا ستا زوی وي او ته پرې خفه کېدی که نه، نو تا سره به د دې خبرې وخت هم نه وی، ته به سیده تللی وې هسپتال ته به دې خپل زوی رسولی. نو چې ستا د خپل زوی سره په خپله وفا نشته او ته په خپله به نه خفه کېږي، نو ما ته څه وایي زه پرې خفه شم. نو مسلمان زمونږ په دې وطن کې دا ذهن به څوک بدلوي؟ د خدای سره وفا نه کوي، د اسلام سره وفا نه کوي، د امت سره وفا نه کوي، د دې ملک سره وفا نه کوي. نو زه درته وایم چې د دې ملک سره وفا کولو والا به هغه کس چې د خدای سره یې وفا کړي. د دې ملک سره وفا به هغه څوک کوي چې د پیغمبر سره دښمني نه کوي او د پیغمبر سره دوکه نه کوي، خدای او رسول سره دوکه نه کوي، اسلام او مسلمانانو سره دوکه نه کوي. کوم سړی د خدای سره وفا نه کوي، د پیغمبر سره وفا نه کوي، د الله د کتاب سره وفا نه کوي، د مسلمانانو د امت مسلمه سره وفا نه کوي، د دې وطن سره وفا نشي کولی. په دې پښتو ځان پوه کړه، او که په دې نن نه پوهېږې نو بیا به نن به زه په یو ښه طریقه پوهېږم خو سبا به بل څوک په بله طریقه بیا پوهې کړي. لهذا په دې خبره ځان پوه کړه، په دې خبره ځان پوه کړه چې وفا د الله او د الله د رسول سره مخکې ده، د هغې نه بعد بیا د زړه نه تمه کړه. هغه خلک د ځان سره وفادار دي، د خپل قوم سره د خپل وطن سره وفادار دي. دلته تا د وطن سره په څومره خلکو کې وفاداري ولیده؟ ځکه چې دلته د خدای سره څوک وفادار نه دي. نو ما درته نن دا خبره کوله چې د ټولو نه لویه خبره دا ده چې الله او د الله د رسول سره، د مسلمانانو سره، د قرآن سره، د اسلام سره دا تعلق چې دی دا مخلصانه تعلق دی. بس دا د دین خلاصه ده. الدین النصیحه، دین دې مخلصانه تعلق ته وایي. او داسې مخلصانه تعلق بیا ته ګوره چې الله تعالی د دې څومره ریوارډ درکوي او څومره انعام درکوي. وصلی الله تعالی علیه.